الأليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قيل فاسألوا الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام المنصور بر محمد وأهل بيت محمد الصلوات سامعین محترم محرم الحرام څلورم ورځ ده عظم الله حجورنا و اجورکم بمصاب اهل البيت علیهم السلام زیارت مبارکه عاشورا ایوا دعا تاسو محضر کې تلاوت کړه 12 دعاونو باندې تقریبا زیارت عاشورا مشتمل ده و اره ایوا دعا خپل ځای کې ډیره وزنی ډیره قیمتي اغه دعاونو نه ایوا دعا اکرم مقامک اکرمنی بک دغه دعا کې درې خبرې درې نکتې دي اول نکته خطاب دے موت و مخاطبی و مولا عبد الله حسین تا اکرم مقامک حسین تا عزتمانی خدای پنک دے دویم نکته اکرمنی بک زا عزتمان یم خو تو واجینا خدای موتا عزت را کړی دی خو تو واجینا دریم نکته ای ارزقنی څه خدای موت عطا کې رزق څه شی عطا کې طلب ساری کا ایتای ویني بدلی خستل خو بیلنا ما امام المنصور زمان امام اجل الله فرجه شریف سره اوس دینه بهترینه دعا بل کېدای شي څه موت د ایتای ویني انتقام خستلی توفیق نه یاد کی خو د امام رکابو کی کسه عاشورا و مهدویات یعنی موت متوجه کوي خپل اخیری حجات طرف ته څنګه غفیل نشو حسین ته عزتمانی وقت ډیر زیات نه خلم ان شاء الله حسین ته عزتمانی تو ته خدای عزت ډیر کړی دی مولا عبد الله حسین ته کوم عزت ور کړی دی هغه مو ته تصور نه بولا تر دې خو بیا یاد زنه نو کوت ورسته وینم تم مکرم می ته عزتمانی کلمه مکرم څه کلمه قرآن طرف ته مراجعه کوو قرآن کې درې واره دغه کلمه راغلي ده مکرم مثلا عباد مکرمون عنوان سره جعلنی من المکرمین عنوان سره فی جنات مکرمون عنوان سره دغه درو ځای کې کلمه مکرم قرآن کې راغلي ده یو ملائکو په باره کې راغلي ده ملائکو په باره کې بچو یو څویلا چو بل څویلا چو بل څویلا پروردگار هیڅ نه بل عباد مکرمون ملائکه مو بندگان دي خو هغه بندگان څخه ته مو عزت ور کړی او چاته خدای عزت ور کی هغه بیا چې کوموای نشي او کای چا اهانت خدای طرف نه وشي هغه ته بیا چې عزت نشي ورګوای فمن یهن الله فما له من مکرم پس ملائکه عباد مکرمون دي دویام څه کلمه مکرم هغه حواله سره قرآن کې راغلي دی حبیب نجار سوره مبارکه یاسین کې تذکرہ شته وجاء من اقصى المدینه رجل دغه رجل مراد حبیب نجار دی یکاسر اغلو جاء من اقصى المدینه رجل یسعى
بیړې بیړې سره راغلو. قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. قوم ولاته دوا پیغمبران پروردگار عالم استولی غالبا عیسی طرفنا انتاقیتا. قوم ولا سکلا هغه ولیدل او تذکرنا تاسو خدای طرفنا نه یو راغلی، تاسو درویغجن یو. بیا پروردگار عالم یو بل کاسو راستولو څه تاسو یې دوی تصدیق وکوي، هغه تصدیق نه وشو. بیا حبیب النجار راغللو. حبیب النجار ته چې دغه پروردگار عالم طرفه نه رستولی انبیا دي، ای دوی اتباع وکوي. اتبعوا المرسلین من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دغه هدایت یافته دي. صلوات واستوي محمد و آل محمد. المرسلین من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دغه مرسلین دي، اتباع وکوي. قوم لای حبیب نجار خبره نه منل. حبیب نجار قاتل کړو، شهید کړو. بیا حبیب نجار حواله سره قرآن یای. دای حبیب نجار زړه आवाज دی چې قرآن بیان کړی دی. یا لیت قوم یعلمون، اکاش ما قوم ته پاته وي د علم یو تاسو بما غفر لی ربی، چې پروردگار عالم ما مغفرات وکړو. وجعلنی من المکرمین، زی مکرمینو نو ګرځولو، یعنی خدای مو ته عزت راکړو. حبیب نجار اولی ما مغفرات وشو، بیا ز عزتمنو کسانو نو ګرځولم. جعلنی من المکرمین. دویم مورد کلمه مکرم سره راغلی دی، حبیب نجار حواله سره راغلی دی. دریا مورد ملائکی خپل ځکه عباد المکرمون دی. حبیب نجار خپل ځکه آیا دی مانس کی مود پرڅل یار اشتا چې زام مکرم جوړ شم تا مکرم جوړ شي خدای سره عزتمن حال یار پرې خلی دی. سوره مبارکه معارج سوره معارج کی وقت 21 نوخلا 35 پوری دغه آیاتونه. دغه آیاتو کې پروردگار عالم ان صفات بینوي، ان صفات اگو انو صفاتنا بعد کی بیایی چه چوکی دغا ان صفات دی اولائکا فی جنات مکرمون. دغا کسانی دغا صفاتو حامل کسان جنتونو کی دی خو مکرمون ازاد سره، یعنی موتو دو پارا لیا رشتا. سوره معارج موتو دو پارا لیا را دے. ملیکی خپل زی حبیب نجار خپل زی موتو دو پارا لیا را خلاص پری خلی دے. چاگوی صفاتو کی دعا وری المنزل تذکرہ شوی دے، ابتدا کے انتہا کی دعا اور المنزل تذکرہ شوی دے. دغه زین رسی الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون. سوای هغه کسانو نه چې هغه المنزل باندې دائما المنځ کوي. دویم هغه سی کسان چې هغه مال کې غریبانو د پر حساب معلوم وي، یا هغه مال کې حق معلوم لسائل والمحروم، سائل و محروم د پر هغه مال کې حساب معلوم وي، هغه مکرم جوړی دی شي چې هغه سائل ته حساب ورکوي، محروم ته حساب ورکوي. د سینوي چې مثلا حساب خو خود نه ورکوي چې قرضا ورکوي ور پاسه سوداونه خلیدا شي نه وي. که صدقو نقطو طرف ته وګورئ متوجه شو چې مکرم الاسه جوړی دی شم چې ما مال کې غریب د پاره سائل د پاره حق او حسابي د سینا څنګه غریب دومره نه جوړ کوم چې خودکشي باندې مجبور کوم. مثلا سود چې قرآنی دوره مزامات کړی دی د کې ډیر باد اثرات دي، خو ما ته معاشره د سی لپیټ کې خستی دي چې سارا چوک سود نه نیي. سود یو قسم ته یو حق ته جوړو چې نه د سي دی نه زبګور دې س دین سره بځایونه ویم. دین کلیر کټ دی زبګور دې کلیر کوم خپل معاملہ ورا پوری کاروبار ونه کوم څو پوری فقہی مسائلونه آگاه نه وو. شریعت ډیر زیات اهمیت ور کړی دی. تو وقت فقہی مسائل طرف ته لګ مراجعه وکړو څومره زیات تاکید شوی دی. سوال فقہی مسائلونه ځان خبر کا بیا تجارت کوا ځان د پاره ځان نه زب ګوري سم مفتی جوړ نه کوم، ځان نه زب ګوري سم فقيه جوړ نه کوم چې بس دا کورمو کړمو د پاره جایز دی. پیوانی ما خبر او سر ټچ کوم چې پلان کای د 10 یې پلان کی سره مو څو کور دی زب ګوري سوال ته جواب ور کوم، خو جواب قرآن او حدیث او امام طرف نه پګور دی وی ای چا خبر او ته ونه کوم چې پلان کی د سی ویلا پلان کای ته مو درستولې یو قرآن مو درستولې پلان کی خبره ته د پاره حجت و یا امام خبره ته د پاره حجت و نه دلته مو خبره بیا نه چلیږي. پس دویم آغا سی کسان سا آغوی مال کی سائل دا پارا حق وی اموتو سا معاشرہ واقعاً دیرا زیادہ سود لپیٹ لکہ سنگے نورا یورپی ممالک آلتا ہی سود پروانو کئی اندسی شیعہ نشین معاشرہ موتو سا جیتا روانیو مولاو پسی روانیو یا یورپ پسی روانیو
آلتا یا کوئی صرف ہم و غم صرف دنیا صرف درہم و دینار و ڈالر حصول دے کہ موت و ہم و غم انداشو نو بیا حسین پوتی دے بیا مولا ابو عبداللہ حسین پوتی دے واقعا زبان سر حسین تا نشم رسیدائے زبان سر حسین تا نشم سو پوری مجھے خبر نوی منلی زبان سر زکیایم سو حسین توس رہیم خبر نه منم نه تو د ځون پسې هم مسخري وایم حسین خبرې احانادا کوم پس دویم هغه څه کسان چې هغوی مال کې حق معلوم وي سائل د پاره محروم د پاره دریم هغه څه کسان چې هغه قیامت باندې اعتبار وي بروسای وي چې قیامت ورځ راتلون کې دي څلورم هغه څه کسان چې هغه خدای عذاب نه نگران وي خفا وي خدای عذاب ته اندېښنه وي وسیرتی ان صفات بینوي اخیری کې بیا یی اولئک هم علی صلاتهم دائمون و آخر کے یحافظون المنزل محافظات کوي بیا ایچ اولئک فی جنات مکرمون دغه کسان بیا جنتونو کې دي خو عزت سره څنګه جنت لوړ شم څنګه اکرام پیدا کوم دغه انو صفات سره حسین تم مکرم می ایوادال یارا سوره معارج چونکه وخت ډیر کم دی متصر مختصر وخت راکړی شوی دی تقریبا 40 یا 10 منټ دینه زیات دوسه مزاحم نه جوړېږم دویم یارا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرمائش کوي غرر الحکم کې مولا دغه 15 حدیثونه 15 خبرې څنګه ته مکرم جوړ شي څنګه ته عزتمان جوړ شه د 15 خبرې ټولو طرف ته اشاره نه کوم هغه کې اول خبره مولوی چې اذا اکرم الله عبدا اعانه علی اقامت الحق کله چې یو کاس تا پروردگار عالم عزت ور کوي اعانه یا مدد کوي څه شي باندې علی اقامت الحق حق کو قیام کولی باندې هغه مدد کوي هغه د سینوي څه حق په خپل سترګو وکسي بیا سترګونه پټي کی او څه توجیه وکي څه نه مونږ اعانت نه دی وخت هغه بیا ابو جهل په شان ته نوي هغه بیا د ابو جهل مرګلو په شان ته نوي چې امام حسن عسکری علیه افضل الصلاۃ والسلام فرمایش ده مولا فرمایش کوي چې واوري سي باندې ابو جهل سره د مرګلي روغل پیغمبر محضر ته یا رسول الله مو ته باندې ایمان وروړو خو مو شرط مداد چې ته مو ته گذشته انبیاء معجزه وخیا موسی معجزه راتا کا عیسی معجزه راتا کا نور انبیاء معجزه راتا کا اندی ځای کې ته باندې ایمان وروړو امام یې پیغمبر ایوا معجزه وتا وخیلا موسی معجزه عیسی معجزه هغه نورست ابو جهل وا پختنه ونه کې یا رسول الله یو ست مخ کې چې ته هم چې مکول پیغمبر دوی چې یو ست مخ کې ته خونی کوي کور ولا ته دویلا صدقه 300 درهم اوخله خونی خرچه یو پلان کې ټیکاله پخا کا زه وسام پیغمبر نه دغه خبر پختنه کوم چې پیغمبر ته علم شته یا نه اندسیو ابو جهل یا نه وتد کو ها یا رسول الله اندسیو خو انک لساحر ته جدوګاری یعنی دا شی نه په ګور دی چې په خپل سترګو حق ولیدل بیا اوته چې ته جدوګاری نه اعانه علی اقامت الحق پروردگار عالم سے کله یو انسان ته عزت ور کوي حق کو قیام هغه ته بیا توفیق ور کوي ابو جهل نن ذلیل دی خدای او رسول او امام نگاه کې ذلیل دی ویل چې حق کو مدد نه وکړو بل طرف ته کسو یزید فوج کې یو جوان دی یزید ابن زیاد نمیگی ابو شعصا په نامه باندې مشهور دی وقت شهدا لیست کې نامه ده یزید فوج کې ده هور سره دسته کې ده هور سے بسلور دی فوجی خپل یی څو کربلا میدان کې وم څه دی وخت باندې ابن زیاد طرف نه پیک روغلو خاط روغلو چوټي روغلا هور چوټي خلاص کړه موغا ګور باندې وکړو چا طرف نه ده خاط مدد کوس ابن زیاد طرف نه ده څور کې لیکلي دي دغه یزید ابن زیاد یې سمخې خو مودا تصور وڅو معمولی غونډه کې معاملات او شهلکی کې قاتل ته خبره نسی یہی صدقات کې هور د موتی ابن زیاد لیکلی دي چې حسین پسې دایره تانګ کا حسین باندې سختی وکا کا مخالفات وکړو قاتل کا حسین دغه یزید ابن زیاد یې چې بدن مولړ زیدو ای حسین قاتل خبري مخ موړ اولو هور طرف ته هور ته د حسین نه پیژندې څه د حسین چوک دی بیا مې ابن زیاد په باره کې وته ویل چې ابن زیاد کې قرآن دغه آی مستاق دی وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ځنه داسې امامان دي چې خلک جهنم طرف ته غواړي هغوی نه یو ابن زیاد دی ابن زیاد خلک جهنم طرف ته غواړي وته کو هور ته ارڅ کوي وکا زخ د نه لوړم حسین ته
پریخلو فوجی راغلو حسین ته مولا باب الله حسین ته راغلو ماهر تیر انداز و سلغشیا ځون سره رخصتی دی راغلو مولا مهزار ته کوی ابل رسول الله راغلم ایتو فوج ته کسا حسین کریم دی هغه ته بیا د سینو ویل ست حوالال ته ویدال ته ویل راغلو ته کوم مولا وس صوم جان ته دعا ته وکسي مو یو غشه ایمو د غشي خطا لورنش مولا ته دعا وکړه هغه دعا نو زمن کې وا دعا دایا ته وکړه خدای عالم کمود تدیر کا جنات کې دغه یزید ابن زیاد ابو شعصا رسی تقریبا 95 غشي حدا باندې ولګیدل اخیری الوی کی مولا دعا ته کوي کسه خدای کرامات ور کړو عزت ور کړو دنیا زیات عزت شي ته وي چې یزید ابن زیاد ابو شعصا باندې زمانے امام اجل الله فرجه شریف زیارت ناحیے کے سلام یا السلام علی یزید ابن زیاد امام سلامی یزید ابن زیاد باندې ابو شعصا باندې اذا اکرم الله عبدا اعانه علی اقامت الحق څنګه خدای و انسان ته عزت ور کوي هغه بیا حق کو مدد کوي حق کو باندې اگر چی خرچا کیږي مختصر بینو حق کو باندې د سینې د سیمو خرچا و نشینا حق کو باندې زهرای مرزیه خرچا وشو کنه وشوا ویشوا کخونی کی قرار ناستوي د علی ولایت نه غخته خال کنه بیبی تاغ مشکلات نه رسیدل بیبی تاغ تکلیفونه نه جوړیدل کا جوړ شول صرف اور صرف امامات مدافعات ونوان سره د جوړ شول د علی دفاع کې وته جوړ شول بل څه خو نه غختل ځون د پاره بل څه خو نه غوښتل کچېره حق کو باندې انسان حق کو طرفدار جوړ شي هغه بیا خرچا کیږي میسم غونډه کې دار باندې وختو هغه بیا خرچا کیږي ابو ذر غونډه کې جلواتان شولو حق کو باندې خرچا کیږي نن سبا زمانه کیا چونکه چې حق کو مدافع دی هغه د خرچا کیږي اقتصادی پابندی سوشل بایکاټ اندی شان سره قتل و غارت جیل و زندان صدور دی قاتل شي وکسوي نانی فلسطین اواز چوکو چې دی هغه باندې سره پابندی روغللی چوک سغلی نوستینا هغه ته انساني ای وخینا کوئی ته انساني ای خو خدای په نک دې عزت لوړلو خدای په نک دې کوم عزت هغه مسلمانانو ته نه ملويږي چې فلسطین غافل دي هغه مسلمانانو ته واقعا نه ملويږي هغه په قیامت ورځ خدای او رسول او امام ته څنګه جواب ورکوي چې تاسو دومره زیات 53 اسلامي ممالک صرف یو اسرائیل مقابله منشو کوي مرحبا اسرائیل मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद मुनाफिकीन मुर्दाबाद मुनाफिकीन मुर्दाबाद मुनाफिकीन मुर्दाबाद मुनाफिकीन دا د واقع یزیدون دي چې واقع یزید سره الکور نشي کوي چې شوی حسین هغه ته اټوک جوړو کړی وته صلوات واسطه محمد و آل محمد اذا اکرم الله عبدا اعانه علی اقامت الحق د حسین خرچاوی لی وشوا مولا عبد الله حسین څه مشکل و چې کربلا ته راغلو بل په چوسره پټي مسله نه و صرف حق مسله و دین مولا خرچا وکړه دین زیاته خرچا بل څه کیدای شي دنیا کې چولې دي چې حسین سره خرچا وشو ویلې وشوا او حسین ته خدای عزت ور کړو کنه ور کړو څومره عزت ور کړو پس اول یاره که زغړم څه عزت رته ملو شي خلکو نه خلکو نگاه معیار نه دی معیار پروردگار نگاه دی موت خدای نگاه کے عزت ملوشی موت رسول نگاه کے عزت ملوشی موت امام نگاه کے عزت ملوشی زو ترغلیو حسین د دیوان نقطه بریکټ کې دته وایو حسین ترغلیو حسین دغدار نه عزت غړو اکرم مقامک اکرمنی دسی انداز کې روشم حسین تا چې قیامت ورې باندې صبر ته بیبي و نه هیڅ اوپلن کیا تو جشن منو کولی د پاره رغلې وی حسین تسلیات د پاره رغلې وی دسی رتوانی د سیرتوانی څه ته کوم انداز کې راغلی وي واقعي مو ته انداز ورېزي نه بلې ورېزي په بتار شولې زه خپل ایڈورټایزمنټ کوم حسین خام کیا سو مو خلکو چې پلان کای وکړه د سیده نه خدای بندا پکور د خپل ایڈورټایزمنټ ونه کوم حسین تشهیر وکوم حسین خلکو ته وخیوم څه کلم حسین خلکو ته وخیلو بیا پروردگار مو خپل عزت رګي کنه سي حسین خام کیا خپل عزت پسې ساروم نه دو بیا نه کیږي
اذا اکرم الله عبدا اعانه علی اقامت الحق. خپل ځان په ویر کوم حسین شهید شوی دی، معمولی غم نه دی. څنګه روشم حسین غام ته عزت م پیدا شي داسې روشم لکه ورور جنازې باندې رسوم، ورور جنازې ته ډیکوریشن نه کوم، سم میک اپ نه کوم. داسې روشم لکه پلار چې ته پلار جنازه، چې ته ورور جنازه، چې ته حجت خدا جنازه. ټولې دنیا وړونه او پلاران حسین قربان شه، ټوله دنیا حسین قربان شه. حجت خدا زمکې باندې الویدلې وي، بیا زه خپلې ډوټایزمنټ کوم. لعنت وي داسې زندګۍ باندې چې هغه حسین غم کیا صرف خپل ځان یاد وي، نوره دنیا یې په ویر وي. څنګه روشم حسین طرف ته چې کله غواړم خدای په نږدې عزتمند شم، په کور دې د ځان په ویر کوم. اذا اکرم الله عبدا اعانه علی اقامت الحق. هغه ته بیا توفیق ورکوي، حق ګویي توفیق ورکوي. ایوال یار مولا امیر المؤمنین بیان کړی دی، معصوم بیان کړی دی، عام لیار نه دی. پس که غواړم چې خدای سره عزتمند شم، په کور دې چې حق کو دفاع وکم، ای حق کو اقامت حمایت کی پہنچेگم. لکه څنګه اولیاء مکرمه سلام الله علیها ابن زیاد دربار کې پہنچیده، یزید دربار کې پہنچیده، کوفه بازار کې پہنچیده. چی د پر حق لیدل، ای حق کو طرفداري د پر پہنچیده. به خلکو تشویق نه وکړو چې کله اولیاء مکرمه خطبه الوستا، نه خلکو ته تشویق نه وکړو. بیا کوم جواب ته ملو شو، هغه بیل عنوان دی. پس څنګه خدای په نږدې عزتمند جوړ شم؟ دیوال یارا دویم یاره مولا امیر المؤمنین فرمایش کوي څه اذا اکرم الله عبدا شغله بمحبته. چې کله پروردگار عالم یو انسان ته عزت ورکوي، هغه زړه کې خپل محبت چوي، خپل مینه چوي، یا غزړه کې خپل محبت یعنی خپل عاشقي جوړوي چې چاته خدای عزت ورکوي. یا غزړه کې د عبادت مینه چوي، یا غزړه کې د اطاعت مینه چوي، یا غزړه کې قرآن تلاوت مینه چوي، یا غزړه کې حسین مجلس عظمت مینه چوي، یا غزړه کې حسین مجلس محبوب جوړيږي. هغه بیا حسین مجلس تر او بیا قرآن آیات چې کله یو انسان پروردگار عالم گمراهی طرف ته بیایي، یا غسنا عبادت پر تنگوي، زړې تنګيږي، بیا عبادت پر هغه بیا المنځ ته زړه تنګيږي، هغه بیا حسین آزادرۍ ته زړه تنګيږي. واقعا ډیر داسې کسان دي چې حسین آزادرۍ کې زړه تنګيږي، نه اوس بدره ټایم څنګه تیریږي. دی تا ګرمتونه د پروردګار نه غواړي چې ته حقو طرف ته راشي. اذا اکرم الله عبدا شغله بمحبته. چې کله پروردگار عالم ایو انسان ته کرامات ورکوي، هغه بیا خپل عشق مشغول کوي، هغه بیا د حسین عشق مشغول کوي. تاسو وګورئ هغه کسان چې هغه عاشقان حسین دي، هغه غواړي انداز هر وخت چورته حسین تذکرہ کوله، هغه غواړي انداز هر وخت چورته حسین بیان کو. د الله سورې زو کیا زه حسین ته وخت نشم ورکوي، بیا به کله ورکوم حسین ته وخت. د دنیای چا نه دي شل کړي، هر وخت دنیا حصول د حسین ته به کله وخت ورکوم. مولا ابو عبدالله حسین باندې به کله زه ژړا کوم، کله کله جنکدان دوران وي نه اوس وخت زویر کوم. جنکدان کې بیا هغوی وخت راکوي، جنکدان کې بیا هغوی وخت راکوي، چونکې وخت نشته، ډېر مزاحم نه جوړېږم. اذا اکرم الله عبدا شغله بمحبته. پروردگار عالم بیا هغه خپل محبت کې مشغول کوي، هغه زړه کې بیا د قرآن تلاوت، د المنځو، د عبادتونو، د حسین مجلس محبت پیدا کیږي. اندیشون سره نور امور مولا امیر المؤمنین بیان کړي. اخیری طرف ته چې کله پروردگار عالم یو انسان ته عزت ورکوي، هغه بیا اهل بیت سره متمسک کوي. چوتا چې پروردگار عزت ورکوي، هغه بیا اهل بیت لمن نسی، خو زړه سره، زبان سره نه چې حسین تا سره یم، نه زبان سره نه، زړه سره په کار د حسین سره شم. په کار د خپل مال و اولاد ارز نه زیات رنه ګران وي حسین. بیا حسین غم اندوره سخت وي، ازوی غم سوره سخته، ورور غم سوره سخته. معصومی چې ورور نه زیات حسین، زوی نه زیات حسین، پلار نه زیات حسین. چې دوی غم دوره زیات نه، حسین غم به بیا سوره زیات. که ما باندې غم زیات نه دی، مقصد دا دی چې ما باندې دغه ګران دی، هغه نه یغه درجه لاندې. اگر چې خلکو ته د اسی ځان خیم سنا ما باندې حسین ډیر ګران دی، نه که ډیر ګران وي په کار دي څنګه چې ورور پلار وي زوی غم کې غم جانو، هغه نه زیات په کار دی اوس غم جان وم. ای حسین مینه کې هغه ته براخه ورکوي، اهل بیت سره اکرم مقامک حسین ته عزتمن ني.
حسین ته عزتمانی. بس تقریر اختتام طرف ته بیا یم. حسین ته عزتمانی اکرم مقامک، تو ته خدا عزت ور کړی دی. حسین ته چی سي عزت ور کړی دی پروردگار؟ ما تو سوچ نه بالاتر دی چې حسین څومره عزیز دی. خو دغه روایت زمن کې څکله معصوم فرمایش کوي ان الله اوفز الحسین فی قتل، پروردگار عالم حسین ته هغه قاتل بدلی کې څو انعامات ور کړل. څو انعامات هغه کې اول انعام دا چې د امام حسین ذریات کی امامات کی خلو، امامات حسین ناصل کی. دویام دا څه کربلای تللی رتللی وخت ته عمر نه سبوي. دا کام عزت حسین تو اجری تو کربلای عمر نه سبو نه سبو ولې نو وزدال ته څمرو هغه خپل ځګي وباس دي نه سبو بل څه بل داوته څه حسین ای توي کابر خوره مخو کی شفا وګرځول. دا کام عزت د دنیا ایوم محل ایوم مکان خور خوړل جایز نه دی. خانه کعبه پیغمبر کابر امیر المؤمنین ایوم معصوم کابر خور خوړل جایز نه دی سوای تربت قبر حسین. دا کام عزت حسین. یو ورځ باندې یو کس راغلو شپږم مولا محضر ته د کوم مولا بیمار یم آر یو دارو م استعمال کړو آر یو طبيب ته لاړم خو شفا درته نه ملوي. مولا ته فرمایش کوي چې ایمان نیک حسین قبر خور نه ویلي غفل بودی قبر خور مملی غوندې کې او چاته کا پلان کای ذکر ول ویلا ان شاء الله شفا ودته ملو شي. د کام عزت حسین قبر خور خوګ شفا د کام عزت دا کام عزت څه اسمانون والا فاخر کوي حسین باندې، جنتون والا فاخر کوي حسین باندې، ملائکی فاخر کوي حسین باندې، جنو انس ټوله فاخر کوي حسین باندې. دا کام عزت ہے. حسین ته عزتمانی دی په باره کې مباحثان کوو چې ته عزتمانی ته مکرمی اکرمنی بیک تو جن خدای مو ته عزت را کړی دی. مو تو عزت ملو دی یا نه؟ ای خلق نگاه ما کسا ای خدای نگاه کې ته عزتمانی یا نه؟ خدای نگاه کې ته ډیر عزتمن دي. کوم دی تو عزت ایمو تو خپل عزت وکسو څومره عزتمن یو مو تو خدای نگاه کې پروردگار یې ای حسین واجنه جن کدان ته آسان جوړاو. روایت کې دی چې کله یو مؤمن دنیا نسی هغه به خوف زده وي ملک الموت براشي ټنډې نه بوته لاس کېږدي مؤمن ما خفه کېږه زه تا باندې مور و پلار نه زیات ګران یم لږ سترګې وغړوه زه تا باندې هغو هستیانو زیارت وکړم چې دنیا کې تا ارمان و ارزو یې چې کله دا مؤمن سترګې وغړوي څه به وکړي چار د معصومین عالم انوار کې دي جنازې نه چار چپیر ولاړ حسین واجنه د عزت ته ملاو شو وګرنه چار د معصومین عالم انوار کې چاته نه رسي خو تا ته راغلل ویلي حسین واجنه عزت ته ملاو شوی دی. ته حسین عزادار وی ته حسین حبدار وی دا غمینه سوره پورته سی اندوره عزت زیاتیږي تو ته حسین واجنه عزت ملاو شولو جنکدان کې حسین واجنه عزت قبر کې حسین واجنه عزت بیا معصوم یې څه قبر ته مود ترسو خو چا احترام کې حسین احترام کې ترسو. آیت الله حیری بزرګ ورته مولا امام رضا علیه السلام قبر ته درې واره راغللو ویلې څه مولا امام رضا علیه السلام زیارت اویا واره ورغلو دای وته ویل څه آیت الله حیری تر راغلی دی و ورتللی بدلی کې زتو ته درې واره راغللو دای حسین عزت ته دي ځای نه کربلا ته ورشي هغه قبر شپې باندې بیا د ترسي. اکرم مقامک اکرمنی بیک چوکات حسین سره واصل شول خدای هغه ته عزت ورکړو وقسوی کربلا ولا خور چوکو نن ویل عزتمان شو بل حسین واجنه عزتمان شو. اندغه یزید ابن زیاد ابو شهسا چوکو یزید فوج کې نن ویل عزتمن دی چې امام ور باندې سلام یې حسین واجنه ما ته عزتمن جوړیدا شو غزړه سره روشو حسین د خپل منمانی خپل انانیت د غزش ولا پریک دو دغه ایامو کې صرف حسین بیا که سمته د عزت ملويږي حسین صدقې کیانه ټولې دنیا ته پروردگار حسین واجنه عزت کړی هغه کوم حسین هغه عظیم حسین څه خدای دین حفاظت لپاره مدینه نه کوم انداز کې روان شولو چې تاسو زحمت تمام کړو کوم انداز کې روان شو نیک رسول الله قبر پرېخلو مور روضه پرېخلله مدینه پرېخلله بیمار لوري پرېخلله راغلو ډېرو ته ویله حسین کته څه خو یا دې ما بیا
مولا کتسی اخویان دی حجرک ملالله صدوته امام مرزی نه ده ان الله شاء امام مرزی نه ده ان الله شاء ان یراهن السبایا امام قدرمنی خور نه بغیر امام دغه میشن کمپلیټ نه کیږي څنګه به اولیاء نبی ایوم اولیاء نه بغیر حسین میشن نه تمام ده اولیاء نه بغیر د خامخا ځان سره بیایم څه تاسو ته حسین نما بیا ورسي واقعا موت ته کوي حسین نما ورسول چور ورسول ان الله شاء ان یراهن السبایا روان شول حسین سرادا آغا عظیم و بیبیان ورور روان دی قدم کې اکتام کله مولا سترګې وګړولې بیا زین باندې پاتې نشو مولا کوزره کوشو زمکې ته راغللو زمکې ته کوشو چې ولیدل وړه قدرمنه لور زلجنو قدمونه یې لاسونه تاو کړي دي زلجنو مولا بابا ما بیایا یو دا مورد و زلجنو مخی قدم نکخلو یو داغ سرزمین و سکل زلجنو ور باندې راغلو مولا روان دی زلجنو ودرېدو مولا آر سره کوشش وکړو ابوالفضل العباس راغللو مولا داسې معلومیږي زلجنو ستړی شوی دی بل یو آس به راولو بل آس باندې مولا تشریف فرما شو هغه دا قدم نخلي بل سواري هغه دا قدم نخلي خو لموی ډیر زیات آسان بدل شول سواري بدل شوي خو مخکې د قدم نخلي مولا غاږ وکړو عباس وروره اطرافو کې که څوک ابدي وي لږ یې راوغواړه څو پوښتنې ونه کوه څو کسان راوستل د بني اسد څو کسان راوستل سلام و عرض ادب نو رستا آ بني اسد و زحمت مدید پاره دیر کړو لګي څو پوښتنې نه کوم مولا وکا څه پوښتنې کوي او ته کوی دغه زمکه څه نه ماده دغه زمکه څه نه ماده هغه کسان دوی څه مولا دي ته د غازریه نه یای غازریه مولا دوی کو کده شي بل نه ما یاوي تدکو مولا بل نه ما یاشتو شت فرات تدکو کده شي بل نه ما یاوي تدکو مولا بل نه ما یاشتو نه نوا تدکو کده شي بل نه ما یاوي تدکو مولا مته بل نه می پاته نشته تدکو قبیله کې خاندان کې مچوک سپینګی رشتہ تدکو مولا یو کاشتو تدکو لور شي خپل نشي راتلای لګي په شو کوی راي ولوي کله هغه سپینګی راغلو سلام او عرض ادب نو رسته مولا پښتنونه کې سپینګی یا زحمت مدي واجی نه دیر کړو دوی رته څونه میو خېلی موبل نه ما پکور دی دغه اسمه کې نورې څنګه مشتو هغه او تندغه نه می تکرار کې تدکو دوی رته خېلی دي اخیری کې دی اسم مولا ایوانا مای دی تدکو مولا څنګه مای تدکو مولا دي ته د کربو بلا نه آی دیتا د کربو بلا نه یا د کربو بلا نه می اوریدل و غاږ وکړو ما عباس اورورا قربان مولا قافله ودروا خیمه ولګوا بیبیانی کوزه کا بیبیانی کوزه کا کله خیمه ولګې دي بیبیانی کوزش ولې اولیاء مکرمه بیبي خیمه ته راغله څو لمحې خیمه کې پاتې نه وه غاږ یې وکړو ما فضا مورې لږ مو ته حسین راوغواړه لک موتا قدرمان ورور حسین رو غړه مولا باب دل حسین بني اسد سره جام کولا زدي وخت باندې بیبي فضا باندې نگاه پر او د مولا ورمنی خوخته مولا په بیړي روغلو د بیبي خیمه ته مقدرمنی خوري خدای خیر وکړه دغه مولا معذرت سره بل ځای نشته څه بل ځای کې خیمه ولګوي بل ځای نشته څه بل ځای کې خیمه ولګوي دغه ویل خوري دغه مولا کله نه څه دغه زمکه باندې کوزه شوی او ماته دی وی بیبي شړو आवाज خو کو ترسي خو مولا جان هغه ژړو आवाज پیژندګوی دی د سیده چې دغه بیبي ژړو आवाज ما مخ کې اوریدل دی خو نه دی پیژندم چوک دی دغه خوري نه دی پیژندې دو چوک دی دغه نه دی پیژندم دغه مقدرمنی خوري ایتو قدرمنه مور زهرای مرزیات شوړي تو قدر منا مور د جوړي او دغه ما حسین اورورا ویلی جوړي
ژړو واچو اعلان څه دی بیا حسین ورته نوحه شروع کړله دیواجي نه ژاړي مقدر منې خورې څه دلته به حسین شهیدېږي دیواجي نه د ژاړي څه دلته به علي اکبر شهیدېږي دیواجي نه د ژاړي مقدر منې خورې څه دلته به عباس مبارک ګړمندونه جدا کېږي دیواجي نه د ژاړي څه دلته به د تا مبارک کا بکرا طلا کېږي عزادار یې څه دین بعد څه کله حسین مرسیاو ته ولوسته راغلو بني اسادو ته یوه جمله دوته او بني اسادو دغه ځمکه حسین باندې خرڅه کوئ کې ماتې واخلوئ ورته کوم مولا دغه ځمکه تا نه قربان شه څو ورځې څه دلته ولمون پتې کېږي پاتې شه مو طرف نه ته اجازات دی مولا دوته کو بني اساد وشه حسین بیا دې ځمکې نه بل طرف ته نه ځي شاه حسین بیا قیامت ورځې پورې اندال ته ابدېږي بني اساد ورته د کو څه دغه ځمکه بیا درته واپس هبه کوم خو څو شرایطو سره وکسوی تاسو څوره ورنې ګران یوئ شیا څوره ګران دي خپل مولا باندې ورته د کو بني اساد دا ځمکه واپس درته درکوم خو شرایطو سره هغوی نه اول شرط دا دی څه کله ایما زوران وریاو نه راشي بیا درې ورځې ولمستیاو ته ویر کوئ څوره ګران یوئ حسین باندې بیا درې ورځې ولمستیاو ته ویر کوئ بل شهر د څه ورته کوي څه بني اسادو کله څه موږ شهیدان شو دښمن خپل هغه ناپاکې تنې دفن کي هغوی څه لاړ شي بیا تاسو راشئ حسین مو پر هغې تنې باندې خاورې واړوئ حسین تنې باندې بیا خاورې واړوئ څه کله هغوی واپس تلل بیا دوته یې څه بني اسادو ما سره قدرمنه خور راغلی دی خپلې بیبیانې مې لږې راواستوئ ما قدرمنه خور یو پیغام ورته ورکوي یې څه کله بني اساد لاړل خپلې هغه بیبیانې راواستولې مولا یو سلام ورباندې یو پیغام ورته ورکوي بني اسادو ښځو که تاسو نرینا د ظالم ډار واچې نه مو ته نشي رتلی مو نشي دفن کوی نو بیا تاسو د اوبو په بهانې فرا ته راشو ایمو مبارکو تنو باندې بیا خاورې واړوئ السلام علیک یا ابا عبدالله گلاغ بیبیان رخصت دی مولا دو تکا گلا لوڑی شوی بیا خپل وڑ وڑ بچی لگ حسین تر واستو کله د بني اساد وړ وړ بچی حسین ته راغللو ایوا جمله دوته کو که د تاسو والدین ظالم نه ډریږي بیا تاسو د مچغلې باندې باندې ورو راشئ کربلا میدان ته د ما وړ اصغر باندې بیا لګې خاورې واړوو د ما وړ للاتنې باندې بیا لګې خاورې واړوو زه به یوه جمله ویم تاسو عزادار یوئ مولا د بني اسادو بیبیانې در وغوښتې مولا تا سره خپلې قدرمنې خویندې راغلي دي مولا کوم یو کار څه بني اسادو ښځې کوی شي هغه د تا خوراک کولی شي مولا بیا د تا خور ویلې د تا تنې باندې خاورې نړولې حسین نه جواب ملویږي د اولیا لاسونه فارغ نه و دیوا جنه ما بني اسادو بیبیانو ته وویله مولا د بني اسادو جوانان در غوښتل تا سره خپل زوی سجاده در سره سجاد ویلې د تا تنې باندې خاورې نړولې مولا نه جواب ملویږي سجاد لسو کې د ظالم تسبیح پرتې وې
دیوا جنا مود بنی اساد و جوانانو تویلا الا لعنت الله علی القوم الظالمین.